الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الأذان بالليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن مكتوم. پر روایت د بخاری کی راځي چې فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ابن مکتوم اذان نه کوي تر هغه وخته پورې چې سبا راوخیږي. او دی حدیث نا صراحتا دا مسله معلومه شوله چې بلال رضی الله عنه به د شپې د سبا د ختلو نه مخکې اذان کوو او ابن مکتوم به د سبا د ختلو نه وروسته اذان کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وویله چې په اذان د بلال باندې تاسې روژه مه بندوئ تر دې پورې چې تاسې اذان د ابن مکتوم واورئ. بلال د اذان او بلال د ابن مکتوم په منځ کې څومره فاصله وه؟ نو په روایت د بخاري کې راځي د قاسم روایت دی ولم یکن بین اذانیهما الا ان یرقظا وینزل ذا. نو په مابین د اذانینو کې فاصله مګر صرف دومره چې هغه به راښکته شو دا به ور وخته اذان دی وکړو، هغه به چې راښکته شو اذان به خلاص شو نو دا به وخته اذان دی وکړو. د دې اذان غرض څه دی چې دونه منځ کې دومره لږه فاصله وي چې ایله هغه راکوشي او دا وروسي. نو د دې اذان غرض هم امام بخاري رحمه الله په یو روایت کې راغلی دی او هغه دا دی چې لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم. چې قائم ستاسې بسترې ته واپس شي د استراحت دپاره او نائم ستاسې چې دی هغه پاڅولی شي بیدار کړلی شي. دغه غرض دی. دا غرض په خپله په روایت د بخاري کې ذکر دی. اوس دې اذان دغه غرض په حدیث کې بیان شو چې لیرجع قائمکم تاسې قائم واپس شي بسترې ته. اوس دې اذان په خپله هم دغه غرض. بعضې علماو ویلي دي چې دې ته اذان د تهجد ویلی کېږي یا دې باندې زموږ فقه حنفي اذان د تهجد ورته نه وایي ځکه هغوی د نوافلو دپاره اذان جایز نه ګڼي. نو د تهجد او اذان د هغوی کې مروج نه دی نو هغوی وایي دا اذان د تهجد نه دی، دا اذان به خالص په ټیم د روژه کې کېده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې فکلو واشربو خبره پکې کوي. نو کلو او واشربو دا په کوم وخت کې؟ د رمضان په وخت کې په روژه کې نو دا دوه اذانه به کېدل په رمضان او روژه کې. نو دا به وا د پاره د سحور د بیدارېدلو چې تاسې سحور وکئ او دا اذان د ابن مکتوم به وو د پاره د بندېدو د اذان د پاره د بندېدو د روژې او هغه به وو د پاره د سحور. نو دا به د سحور د بندېدو دپاره فقه حنفي دا وایي. اوس په دواړو لحاظو سره چې زموږ دا غیر مقلدین ورته وایي چې دا د تهجد اذان دی او احناف ورته وایي چې دا د سحور اذان دی. په دواړو لحاظو سره د دې حدیث سره به څه کې چې هلته راځي چې نو لم یکن بین اذانیهما
الا ان يرقى وينزل ذا اذا به یو راکته شو بل به وخته نو دونه وخت کې خو نه سړی د تهجد لپاره څوک پاڅولی شي چې دا وخېږي او راکته شي تهجد ته پاڅېږي نو دا خو تهجد وخت ختمېږي د واړه بل وخت اذان یې وکړي نه د سحور دپاره څه تیاری کېدی شي نه سحور کېدی شي نه تهجد کېدی شي نو بیا دې ته څنګه د سحور او نو مونږ خو وایو حدیث کې خو نه سحور ذکر دی او نه سره څه شی ذکر دی د سحور شروع او نه د سحور بندېدل نه دي ذکر صرف دا قاعده ذکر ده چې لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم دا قاعده ذکر ده چې دا ستاسې قائم را پاڅېږي او ستاسې نائم چې دی هغه قائم ستاسې بسترې له راشي لږ دمه وکړي چې په مانځه کې نشاط کوي او وده سړی پاڅېږي ځان تیاری وکړي د ښار اذانه په دغه قاعده ویلې ده خو که څوک چې د تهجد یا د سحور اذان د دې نه اخلي نو هغوی بیا وایي چې اصل کې مسله داسې وه چې بلال رضی الله عنه چې به اذان وکړو په دغه اوچت ځای باندې چې کوم جوړو چې هغې ته اذان ځای ویلی کېږي اوچته منارۍ یا یو شی یو ځای جوړي نو هغې کې به بیا ناست وو ذکر و اذکار به یې کوله او ناست وو نو ښه چې به د سبا د راختلو ټیم شو بیا به راکوز وایي دا داسې هغه به کېناسته دعاګانې به یې کولې ذکر و اذکار به یې کول نو هم ورته تهجد اذان ویلی شي او هم ورته د سحور د شروع کېدو اذان هم ویلی شي څوک چې دا وایي خو موږ وایو دونه حاجت نشته بس یرجع قائمکم په خپله په حدیث کې راغلی دی چې د دې لپاره دا اذان نو داسې یو پاو وختل مې لکه د دې اذانونه مخکې په کار دی دغونه اندازه کې دا اذان ټاکل دویم دا چې دا اذان چې کوم بلال رضی الله عنه کړی دی او عبدالله ابن ام مکتوم کړی دی او دې ته دوه اذانه ویلی کېږي یو د شپې په آخر د شپه کې او بل د سهار په ابتدا کې نو دا چېرته هم نه دی راغلی چې دا یو سړی یو مؤذن دا دوه اذانونه کړي دا نه دی راغلی یو مؤذن بلال دواړه اذانه کړي عبدالله ابن ام مکتوب دواړه اذانه کړي بس خو زمونږ دې ځای کې چې کوم مؤذن یې هغه صاحب څه کوي څو اذانه کوي نورو جوماتونو کې چې یو مؤذن یې هغه څو اذانه کوي دوه ته ورته ویلی شي چې صاحبه دا دوه اذانه که راغلي دي نو هغه دوه مؤذنینو دپاره راغلي دي یو مؤذن دا دواړه اذانونه دا نه دي راغلي د رسول الله سره قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة د ګڼو صحابهونه روایتونه دي او دې باب نه زمونږه فقهاو یوه مسله ثابته کړې ده او هغه مسله مختلف فیها ده او هغه مسله دا ده چې په دې خبره اجماع ده چې اذان کېږي د پاره د داخلېدو د وخت د مانځه چې وخت د مانځه داخل شي نو دا اذان به نه کېږي مګر وروسته د دخول د وخت نه که یو اذان چا مخکې د دخول د وخت نه وکړه نو ده باندې دا اعاده د دې اذان لازمي ده دا اذان یې صحیح نه دی ماسپښین زوال لا نه دی شوی ته اذان کې نو چې زوال وشو بیا به اذان کې ماښام لا نور نه دی پرېوتی ته اذان کې چې نور پرېوته بیا به یې کې د هر مانځه اذان به بعد دخول الوقت کېږي په دې اجماع ده البته د سبا په مانځه کې لږ اختلاف دی که د سبا په مانځه کې دی اذان بعد دخول الوقت وکړو بعد طلوع الفجر وکړو خو د ټولو په نسبت صحیح دی او جایز دی خو که دا اذان دی قبل طلوع الفجر وکړو نو ائمه ثلاثه دا وایي چې د اذان صحیح دی بیا اعادې ته حاجت نشته دی او زمونږ فقه حنفي وایي چې نه که دا اذان دی وکړو قبل طلوع الفجر دی وکړو نو بیا به اعاده کې بعد طلوع الفجر
همدغه اذان اکتفا نشي کولی. نو فرق د ائمه ثلاثه او د امام ابو حنیفه رحمه الله په دې ځای کې شو چې دغه اذان باللیل چې وشي قبل طلوع الفجر په دې باندې اکتفا کېدل جایز دي که نه دي دپاره د اذان د مانځه د سبا د طلوع الفجر به بیا کړو. نو فقه حنفي وایي چې اکتفا پې جایز نه ده، بعد طلوع الفجر به دا اذان بیا کې. او دا نور ائمه ثلاثه وایي چې اکتفا پې جایزه ده. ائمه ثلاثه دپاره څه دلیل دی چې اکتفا جایزه ده؟ یو دلیل دا دی چې ګوره بلال به یؤذن بلیلین، اذان د شپې کوو، سبا به لا نه و راختلی. دویم دلیل امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه چې لا یمنعن احدکم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر بخاري دا حديث نقل کړی دی. کتاب الاذان کې باب لګولی دی باب الاذان قبل الفجر، اذان قبل الفجر هم کېږي. کوم حدیث یې پکې راوړی دی؟ دغه د عبدالله بن مسعود روایت. الفاظ دا دي لا یمنعن احدکم اذان بلال، اذان د بلال د تاسې نه منې کوي د سحور نه، فانه یؤذن بلیل، دا اذان د شپې کوي، خطا کېږي د شپې کوي. او د دې دپاره یې کوي لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم، دا یې د شپې کوي. نو د دغه روایت باندې دوی استدلال کړی چې وګوره بلال رضی الله عنه به اذان کوو د چا؟ د شپې. خو هسې حقه خبره دا ده چې دا اذان چې کوو چې لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم، نو په دې باندې اکتفا شوې ده که نه؟ وروسته ورپسې هغه روایت کې رال مخکیني روایت کې هغه متفقون علیه روایت و چې حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم، تاسې ام مکتوم واورئ. نو اوس هغې کې دا راځي چې اکتفا یې وکړه په اذان د بلال که ویې نه کړه؟ ویې نه کړه، صراحتا معلومېږي. نو دا څنګه دلیل جوړ شو د ائمه ثلاثه دپاره؟ د دې وجې نه مبارک پوري صاحب شارح د ترمذي هغه چې کتاب یې لیکلی تحفة الاحوذي، هغه وایي لم أقف على حديث صحيح صريح يدل على الاکتفاء. ما یو حدیث هم پیدا نه کړي چې هغې کې دلالت وکړي چې اکتفا د اذان د مانځه د سبا دپاره قبل الوقت بلال اذان کړی و، په هغې اکتفا کړي. نو فالظاهر عندي قول من قال بعدم الاکتفاء، زما په نس راجحه وایي دا ده چې دا مسلک د احنافو چې ټولو لمونځونو کې قبل الوقت اذان جایز نه دی، او که د سهار لمونځ کې هم قبل الوقت وشو اکتفا ورباندې جایز نه ده. وایي ما ته دا مسلک اولاد کوي. واقعي هغې دلایلو کې چې وګورئ چې بلال اذان کوي، خو د بلال پسې ویلی دی چې وروسته ورپسې اذان ابن ام مکتوم کوي. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد. دا مسلک دی د امام مالک، عبدالله بن مبارک، شافعي، احمد، اسحاق ابن راهویه، او د دوی استدلال په دغه حدیث باندې ده چې وګوره عبدالله بن مسعود په روایت کې راځي چې بلال اذان کوي د سحور د شپې، او دغه غرض دی دی نه دي ویلي چې دی ځینې عادت کړی دی. خو که دغه ځای کې نه دي ویلی چې په هغه روایت کې د عبدالله بن عمر چې و هغې کې خو دا راغله چې تاسې خورئ سپئ تر دې پورې چې اذان د ابن مکتوم واورئ. وقال بعض أهل العلم
إذا أذن بليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري. سفيان الثوري دا قول ليلي ابن خزيمة بشوافع كدا قول لي إمام ابن منذر بشوافع كدا قول كريلي. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. غرض د امام ترمذي رحمه الله د نقل د دې روایت نه هغه اظهار د دې خبرې دی چې په دې روایت د حماد بن سلمه کې چې راغلي دي چې بلال اذان کوي د شپې او امر یې ورته وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اواز وکړه چې ان العبد نام، بنده ودرې، یعنې بېرته ووایه چې دا بنده وده شوی دی. څه معنا ده؟ بنده غافله شوی دی د وخت نه، وده و راپاڅېدلی دی، وخت یې نه دي ګټلي، نو نام عن الوقت، غافله دی د وخت نه. یا معنا دا ده چې ان العبد نام، معنا ان العبد عاد لنومه، بنده بیا خپل خوب له لاړه. وی دا حدیث چې دا حماد بن سلمه نقل کړی، دا امام ترمذي وی دا غیر محفوظین دی، او دا حماد بن سلمه ثقه راوي دی، خو دا په دې کې څه شوی دی؟ خطا شوی دی. ولې؟ وایي ځکه د دې حدیث نه خو داسې معلومیږي چې دا اذان همیشه دپاره بلال چې کوي بېلیلي دی کوي، نو بیا ورته دا څنګه وایي چې بیا اعلان وکړه چې ان العبد نامه، دا ته څنګه وایي؟ دا خو کومه هله ورته ویل کېدلی چې بلال یو کرت داسې کار کړی، نو چې بلال همیشه د شپې اذان کوي، نو بیا ورته څنګه وایي چې اعلان وکړه چې ان العبد نامه؟ نو دا وایي حدیث کې دا حماد بن سلمه خطا شوی دی، او اصل کې دا حدیث مرفوع او حدیث موقوفو چې د عمر رضی الله عنه د مؤذن دی هغه منقطع روایت دی، دواړه خلف کړي دي او دلته چې دا روایت جوړ کړی دی، دا خطا د حماد بن سلمه ده. وایي حماد بن سلمه چې دی دا خطا شوی دی. څنګه امام ترمذي وایي ګوره قال ابو عيسى هذا حديث غير محفوظ، صحیح هغه روایت دی چې عبید الله بن عمرو او نور نقل کړي عن نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. دغه صحیح دی. دا وروسته چې وسره چې فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي ان العبد نام، دا وایي حماد بن سلمه خطا شوی. اصل کې په څه کې خطا شوی؟ و یو روایت کړی دی عبدالعزیز بن ابي رواد د نافع نه، او نافع د حارث نقل کړی دی چې ان مؤذنا لعمر، مؤذن د عمر چې دی، نو د نافع ملاقات د عمر سره روایات د عمر نو د سره ثابت نه دي، او هغه وایي چې مؤذن د عمر اذن بلیلین، د شپې اذان کړی، فامره عمر ان يعيد الاذان، نو عمر ورته ویله چې اعاده د چا وکړه؟ نو وایي دا چې هلته حماد بن سلمه چې دا واقعه شوې وه د عمر د مؤذن سره، هغه واقعه یې ذکر کړې ده په د بلال د اذان سره. حال دا دی چې د بلال د اذان سره دا واقعه نه ده شوې. بلال ته رسول الله نه دي ویلي چې بېرته واپس شه او ان یعید الاذان، واپس وکړه اذان، یا ویې وایه چې ان العبد نام، دا یې ورته نه دي ویلي. وایي دا د حماد بن سلمه نه خطایي شوې ده. دا رستنی منقطع روایت چې دی چې لا یصح ایضا لانه عن نافع عمر منقطع روایت دی، نو دی کې حماد خطا شو او دا یې هغه مرفوع روایت سره ملګری شو. د ترمذي په غرض خو پوه شوئ که نه، خو حقه دا ده چې امام ترمذي دا اعتراض او دا خطایي صحیح نه ده. ولې حماد بن سلمه په باره کې موږ څه ویلي چې دا ثقه راوي دی که نه، نو اوس په یو ثقه راوي باندې ته چې څوک نسبت کوي د وهم بغیر د څه دلیل نه، هغه صحیح نه ده، بلکې دا
زیادت د ثقه دی او زیادت د ثقه څه کېږي ضروري دی او که ته دا وایې چې دا خو همیشه دپاره بلال یؤذن بلیل نو څنګه یې ورته وویله وایي دا وروستنۍ واقعه ده او دغه چې رسول الله ورته ویلي وي ان العبد نام دا اول واقعه وه اوله کې بلال اذان کوو د سبا دپاره نو یو کرت دوه کرته داسې خطا چې د شپې اذان یې وکړه سبا به نه و راختلی اذان یې وکړه نو رسول الله ورته ویله چې بېرته اعلان وکړه ان العبد نام بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال بدل کړ هغې ته ویل زه ته د شپې اذانونه کوه او عبدالله ابن ام مکتوم یې د ورځې اذان ته کړ ځکه هغه به اذان نه کوو تر دې پورې چې ورته وبویلی رسولو چې طلع الفجر اصبحت نو ګوره دا مخکینی دی او هغه وروستنی دی نو حماد ابن سلمه ته صرف په ځوان باندې او غیر د دلیل نه د خطا نسبت او د وهم نسبت صحیحه نه دی دا وایي دا امام ترمذي والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع بن عمر والزهري عن النبي صلى بلالا يؤذن بليل قال ابو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا كاغ رواية حماد صحيح واخلو ولم يكن لهذا الحديث معنى بیا د دې حدیث معنا سره ان بلالا يؤذن بليل دا خو د همیشه دپاره هم دا و چې بلال به اذان د څه کوي د شپې نو څنګه ورته بیا وایي چې ان العبد نامه د دې بیا څه مقصد خو نه جوړېږي وایي اذ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر رسول الله پکې وایي ان بلالا يؤذن بليل فانما امرهم دې خلکو ته امر کړی دی چې بلال به ګوره په راتلونکي کې فیما یستقبلو کې اذان کوي بلیل نو تاسې پرې روژه مه بندوئ ولو انه امره باعاده الاذان او که ده چېرته یو ځلې کړی وی او هغې مو ته امر په اعادې د اذان کړی دی نو لم یقل بیا به رسول الله صلی الله خلکو ته خو نه ویله چې ان بلالا یؤذن بلیل قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ علي بن المديني وأخطأ فيه حماد بن سلمة باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان جمعات کې اذان وشي څه وځي که داسې حاجت دی چې زه جمع بل ځای کې کومه زه هلته امام یم یا داسې حاجت دی چې زه وځم رفع د حاجت کوم بېرته جومات ته واپس کېږم نو بیا خیر دی خو چې دا یو هم نه او جومات کې یي او چې قارین په جومات کې ښه ناست وي او اذان پکې وي هر یو قاري سایکل راواخلي او کور ته روان شي نو د دې په باره کې دا حدیث دی حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما اذن فيه بالعصر ابو هريره داغه په باره کې څه ویل اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان روایت ابن ماجه نقل کړی دی او هغې کې هم دا الفاظ دي چې عثمان وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي من ادرکه الاذان فی المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة او بیرته واپس هم نه راځي جمله فهو منافق دا منافق دی نو چې د جومات نه دغه وخت باندې وځي الله دې مونږ او تاسې ټولو ته معافي وکړي مونږ د دې لحاظ نه ساتي قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح امام مسلم هم دا کتاب دا حدیث نقل کړی دی نسائي یو بخاري نه نقل کړی وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر عذر دي حاجت دي خير دي هغه عذر دا دی چې اودس نشته یا داسې یو امر دی چې لا بد منه لا بودی د هغې نه لکه بخاري کې روایت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ووته د اقامت نه وروسته خو غسل یې وکړ غسل کېږي ويروى عن ابراهيم النخعي
ابراهیم نخعی نه روایت راغلی دی خو قول د ابراهیم نخعی مخالف دی د حدیث نه انه قال چې ابراهیم نخعی ویلي دي چې یخرج ما لم یاخذ المؤذن بالاقامه وتلی شي په ګوري چې اقامت نه دا خو ابراهیم نخعی خو شارع نه دی. قال ابو عيسى وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج لابراهيم نخعي دا قول چې موږ ویو ترمذي وایي نو دا هغه چا په باره کې به شي چې د چا څه دی عذر دی. وابو شعثاء اسمه سليم بن اسود وهو والد اشعث بن ابي شعثاء. باب ما جاء في الاذان في السفر اذان په سفر کې څه حکم دی؟ اذان په سفر کې کیږي که نه کیږي؟ حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابن عم لي فقال لنا كتلت واپس کیدلو نو راتوی ویلا اذا سافرتما فاذنا واقيما سفر کې چې ځای ګوره فاذنا الزنا دواړه اذان کوي واقیما دواړه اقامت کوي نو دواړه اذان کوي دواړه اقامت کوي د دې څه مقصد دی چې دوه اذانونه به کېږي نه یو اذان کوي فاذنا معنا لکه په بل روایت کې داسې راغلي دي چې من احب منکما ان یؤذن فلیؤذن لکه د مالک بن الحويرث حدیث دی په دې کې چې فلیؤذن لکم احدکم وليؤمکم اکبر